کې پروت دی. تاتاریان دا ډیر زیات ظالمانو. دې سو وخت کې مسلمانانو ختمولو په دې ټوله دنیا دی یو عجیبه حکمرانی کړې وه. دی داسې حکمرانی وکړه چې کم ځای کې به مسلمانانو دی به قتلول. په یو ورځ باندې 2 لکه مسلمانان دی حلال کړي. ډیر ظلم به کولو تر دې پورې که چېرته یو سړی به په لاره باندې روانو د تاتاریو ښځو به ورته وی چې دلته ودرېږه او نه خوځې به ولاړ وي زه کور نه چاړه روړم تا حلالوم. نو خلکو کې دومره روب یې اچولو چې ښځه به لاړه چاړه به یې راوویسته سړی به یې هلته کې حلال کو او به یې غورځولو. نو دومره زور په هغې باندې تېرېده ډېر ظلم یې وکړو. د دې یو علاقې یو ښار نوم دربندو. نو دلته کې د دې یو شهزاده راغه نو دومره روب یې په دې خلکو اچولو چې د هغه د راتګ نه مخکې خلک ټول وتې دي ټول دربند خالي پرېښی دی. چې کله دی راغه دا شهزاده ډېر په کبر او یو ګوره وی زمونږ د طاقت او قوت هم وکته څه ناشنا قوت هم دی وی څوک هم نشته زمونږ د یارې نه وتښتېده. نو یو وزیر راځي ورته وی شهزاده وی ټول ختلی دی وی 2 کسان ناست دي هلته په جومات کې. وی یو بابا دی یو چېرته خادم دی وی څوک دی دا وی په هتکړو کې ماله کلک دلته راولی. چې کله وله راولي نو دا شیخ احمد دربندي رحمه الله چې کله یې مخې ته ودرېږي ورته وی ستا زمانه یره نه کېده وی ته چې دلته نتلی وی یره وی زه خو ستا په ځمکه نه وم زه د الله په کور م د الله په ځمکه باندې وم. وی څوک به دې رانه بچ کوي وی الله به مې بچ کوي چې څنګه د الله نوم اخلي وی د هغه د لاس نه هغه ټول زنځیرونه شلیږي لاندې پروزي. نو په دې وخت کې په شهزاده یو رعب راغو ویرېده وی هر څه کوئ ګورئ دې ته څه مه وایئ وی دا معمولي خلک نه دي دا لوی خلک ښکاري. وی دی له ګوتې یو نسی. شیخ احمد دربندي رحمه الله ته اجازت ورکوي چې دلته پاتې کېږه. نو د الله په نوم کې یو خپل تاثیر دی خپل یو رعب دی خو دا رعب دا تاثیر چې د انسان په عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایلو وی چې د الله تبارک و تعالی یو کم سل نمونه دي وی کم سړی دا نمونه یاد کړل وی جنت ته داخل شي. تمام محترمو د الله حقیقی نوم یو دی هغه الله دی او صفتی نمونه ډیر زیات دي خو احادیثنا چې کم مشتق دي او د قرآن مجید نه حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله او سفیان ابن عیینه او داسې نور لوی اکابرین وی چې کم د قرآن نه راوتي نو هغه یو کم سل دي او نور چې کم بیا پټو معنو نه راوځي نو د هغې تعداد نشته هغه څه ډېر زیات وي هغه نه معلومیږي. علما د دې باره کې وی کم سړی چې دا یاد کی من احصاها دخل الجنه په دې کې علما کرام درې مطلبونه اغستې دي. یو خو مطلب دا دی چې کم سړی د دې په معرفت باندې پوه شو د دې معرفت د دې پهچان یې زده که چیرې د دې مطلب څه دی د دې کم صفتي نوم دی وي د جنت ته داخل شو. دویم دا وی کم سړی چې د اسماء الحسنى تقاضی پوره کې د هر یو نوم خپل مطلب دی د هغې خپلې تقاضی دي. مثلا الله بے نیاز دی دا شانتی الله جبار دی الله رحمان دی نو د دې تقاضی د پوره کې هغه صفات د په خپل ځان کې دراتلو کوشش وکړو نو دې جنت ته داخل شو. دریم نمبر چې کم د علماء کرامو راجح کول امام بخاری رحمه الله راغسته دی من احصاها په نسبت اغیب دا لیکلی دی من حفظها کم سړی چې د الله دا یو کم سل نمونه یاد که وی دې جنت ته داخل شو. نو د دې ظاهري معنم دادا او باطن کې اکثر علماء د دې دا رایه ده چې د 99 نمونه یاد که الله به د جنت ته داخل کی.
لفظ الله دا د قرآن مجید نه چوړ دی. اول به د ذاتی نوم خبرو کو، بعد کې به بیا د صفتی نومونو کو. لفظ الله د قرآن مجید نه چوړ دی. بعضې داسې صورتونه دي د قرآن مجید چې په هغې کې هر یو آیت کې د الله نوم دی، او دا الله پخپله راولي دی بندګانو ته چې هر وخت دی زما په یاد کې مشغوله وي. لکه صورت مجادله، په دې صورت کې هر یو آیت کې د الله نوم دی، په مختلف قسمه په رب باندې راځي، په نور نومونو راځي. دویم صورت داسې چې هغې کې یو آیات پسې بل آیات کې خامخا د الله نوم راځي، لکه صورت رحمان چې کم آیات تیریږي په بل کې راځي، فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو د رب نوم په هغې کې راغه. دریم نمبر په قرآن کې داسې صورتونه دي چې په هغې کې 5 2 3 یا 8 آیات پس د الله نومونه راځي، نور په دې ټول قرآن مجید کې دي. نو الله خپل یو نوم بندګانو په ژبه باندې هر وخت اخیستل غواړي چې یاره دې ته زه یاد یم. بل یو علمي نقطه دی کې دا الف لام چې کله په یو ټکي باندې راشي دې ته زمونږ په عربی کې معرفه ویلی کېږي. معرفه هغه نوم چې کم د سړي یو پهچان دپاره ویلی کېږي. او بل په دې کې د دې دویم ټکی چې دی نو هغه یا ده. دا یا په عربی کې کم ټکی دی نو دام د معرفې دپاره راځي چې کم سړی مخامخ ولاړ هغه دپاره دا استعمالیږي. یو واحد داسې د الله نوم دی چې هغې باندې معرفه الف لام والام راځي او یام پکې راځي، چې نور کم عام نومونه دي په هغې کې به یا به د هغې په ځای الف لام لیکي او یا به ور باندې یا ټکی راځي، نور هغې معرفه نشي کېدی. دا محض د الله د دې نوم صفت دی. بل د الله د دې نوم زی په زی اشارې په قرآن مجید کې شوي دي. که دا نوم سړی پوره وی امم ته الله مراد دی، که بل کې امم ته الله مراد دی. پهلنی الف لام تینا لري کا نو لله راغه، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. کدا بل لام دی تینا لري کو نو له راغو، له ما فی السماوات و ما فی الارض، د دینم الله نو مراد دی. نو کدا ټکی ته یو ځای امم ته الله مراد غستلې کی، یو کبل بل وی امم ته الله یادېږي. علماء کرامو یو خبره کړې ده، وی کم سړی چې لا اله الا الرحمن محمد رسول الله یا الا الرحیم محمد رسول الله داسې اوی وی دی ګورې نه مسلمانېږي. ځکه صفتي نوم د هر چا دپاره استعمالیږي. رحمان نوم خو عام مونږ خلکو له میږدو، رحیم مونږ عام خو مونږ خلکو له میږدو، خو الله نوم مونږ چاله نه ایږدو. کوي عبد الله، عباد الله، صبغت الله. نو د الله نوم مخکې به د هغې نه څه خامخا وي. صرف الله نوم چرته هم د چا نشي ایښوی، دا د الله ذاتي داسې نوم دی چې دا ځان لکه څوک ایږدیم نو نشي ایښوی. د الله د نوم ډېر لوی برکات دي، او هغه برکاتو کې که یو هلک او جینۍ دی چرته په معاشره کې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل سره نږدې کېږي نو معاشره دا بد ګڼي. دا وی دا عیب دی په دې کې دی له یو ځای پاتې کېدل نه دي پکار، خو چې کله د الله نوم واغستلی شي نکای وشي نو الله سوی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده. هغلته د الله نوم واغستلی شو نو د دې خپلو کې یو بل سره چې ناسته پاسته ده نو دا ناسته پاسته د دې د محبت په علامت کې خپل ضروریات نه پوره کوي، په هغې هم دی له الله اجر ورکوي. تساءلون مراد دا دی علماوی قرابت داری ته وی، رشته داری ته وی چې دو خاندانونه یا دو رشتې دو زړونه یو بل سره تعلق وساتي، دي ته تساءلون ویل کېږي. دا لفظ الله اسم اعظم هم دی. آصف برخیا چې کم د بلقیس خط دا تخت راوړو نو هغه د الله نوم ورتله، هغه چې کله د الله نوم واغسته نو هغه هلته کې تخت الله را نازل که. دا شانتي عیسی علیه السلام هغې به وی قم باذن الله، د الله په اذن را پاسه مړی به را ژوندی شو. خو دا په ژبه کې تاثیر وي، هغه تاثیر چې کله د الله نوم د دې ژبې نه ته دې زړه ته کوز کړي او دومره د الله نوم یاد کړي چې د هغې اثر ستا په ظاهر او په باطن باندې ښکاره شي نو بیا دا شانتې اثر وي. نن سبا که څوک وي قم باذن الله نو په دې باندې سړی د خوبه نه راپاسي نو مړی به پسې راپاسي. نو دا د ژبې هغه تاثیر، د ژبې هغه اثر دی. اوس مثال در کوم، ګولی د په تمانچه کې ده
نو ته په ازمره مولا ام په مړ کیږي او ماغه ګولې تر اواله یې په لاسو له یې لینده کې واچو ازمره سم مرغم په نمبري نو دا غ اثر وی د جبه د بعض خلکو د جبه عجیبه اثر په روایت کې راځي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د یو ون لاندې د سوري لاندې آرام کولو الته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو تورم زوړنده وا پدې کې یو کس راځي او هغه چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وکړو سمامه بن آثال د هغه ټیم مسلمان شوی نه د اسلام نه دی وروړي چې کله وکړه خپې بل خپې را نږدې شو پړ کې وی اوس خو خسته موقع ده وی مسلمانان خو پرېده وی د دې سردار چې دی ورته پیغمبر وی تورم ور سره بربنده زوړنده ده وی رالم دلته کې قتلوم نو چې کله دی راغه نو د تور راواغستا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پیراوی شو نو دی ورته وی سوک بدرانه ساتي میم نعوکا سوک بدرانه بچ کی نو دا الله رسول وی الله چې کله دا الله دا نوم اوه دا سیو عجیبه اثر باغ باندې کو چې هغه پر پیدو شو تورته نو غورځیدا چې کله تن تور غورځيږي دا الله رسول هغه تور رالی ورته وی میم نعوکا تا برانه سوک ساتي وی دا الله رسول ته خو انک لعلى خلق عظیم اعلی اخلاق دي تو خو دشمنان معاف کې تو رحم کون کې پیغمبره تو خو اعلی مرتبه والے دا الله رسول هغه صفات شروع کا وی تمام معاف کا الله رسول ورته ویزا معاف میکي چې کله معاف کو نو غلط نزي ویزا معاف میکي ویزا زم خو خپې می نزي وی دا الله رسول کلمه راته اوای چې ایمان راوړم تاغه د جبه اثر د جبه هغه طاقت چې کم الله دی لور کړي دي نو هغه د الله په دینوم کې پروت دی تاتاریان دا ډیر زیات ظالمانو دي سو وخت کې مسلمانانو ختمول په دې ټوله دنیا دی واجبہ حکمرانی کړي وا دی داسې حکمرانیو چې کم ځکه به مسلمانانو دی به قتلول په یو ورځ باندې 2 لک مسلمانان دی حلال کړو ډیر ظلم به کولو تر دې پوری کچرته یو سړی به پلار باندې روانو د تاتاریو خزو به ورته وی چې دلته اودرېګو نه خوځي اب ولاړو وی زه کور نه چاړه روړم تا علالوم نو خلکو کې دومره روب اچولو چې خزه بلاړه چاړه به رويست سړی به الته کې علال کو به غرزولو نو دومره زور په اغي باندې تیرېده ډیر ظلم وکړو د دې یو علاقې یو خار نوم دربندو نو دلته کې د دې یو شهزاده راغه نو د دومره روب په دې خلکو اچولو چې د هغه دراتګ نه مخکې خلک ټول وتی دي ټول دربند خالی پرې خیره چې کله دی راغه دا شهزاده ډیر په قبر او یو ګوره وی زمونږ د طاقت او قوت موکته سناشنا قوت هم دی وی سو کم نشته زمونږ د یری نه او تختیده نو یو وزیر راضی ورته وی شهزاده وی ټول خوتلی دی وی 2 کسان ناستي الته په جمعات کې وی یو بابا دی یو چرته خادم دی وی سوک دی دا وی په حد کړو کې ارمال کلک دل تراولی چې کله ول راولی نو دا شیخ احمد دربندی رحمه الله چې کله مخ ته ودرېږي ورته وی ستا زمانه یاره نه کیدا وی ته چې دلته نتلی وی یره وی زه خو ستا پزما کنوم زه د الله په کورم د الله پزما ک باندې وی سوک بدرانه بچ کی وی الله به مې بچ کی چې څنګه د الله نوم اخلي وی دا هغه د لاس نه هغه ټول زنجیرونه شلیږي لاندې پروزي نو په دې وخت کې په شهزاده یو رعب راغو او یریده وی هر څه کوي ګورې دی ته سما وایي وی دا معمولی خلق نه دي دا لوی خلق ښکاری وی دی لګوتیو نسی شیخ احمد دربندی رحمه الله ته اجازه ورکوي چې دلته پاتې کېږي نو د الله په نوم کې یو خپل تاثیر دی خپل یو رعب دی خدا رعب دا تاثیر چې د انسان په دې جبه باندې کله راشي نو د تنه لذت اخلي مزه نه اخلي یو هغه وی چې کله بس اسه د خپل مطلب د پاره یادو یو کسو نو هغه پیسې ته نروکې شوی وي پلار کې داسې رڼا وګرځېدو ورپسې خلک ول راغ ورته وی وسو ګوري پیسې را نروکې دي خلک هم ور سره لګیا شو وی چې پیسې ته درا پیدا شي ګنټه دوی چې کله وکته نو ستړی شو ویر دلته خونشته وی چرته د نه پریوتی دي وی کور کې را نه پریوتی نو وی کور کې وګوره کنه وی کور کې تیار ده نو وی دلته رڼا و ما وی دلته به پیدا شي نو موږ د دنیا هغه سکون پسې ګرځو نو زموږ د زړه په کور کې تیار پراته ده نو موږ ته نه ملاويږي ټول عمر وګرځو چیرې سکون براته چرته ملو شي مال دولت عزت براته چرته ملو شي مونږ به الله کله ځان ته مقبول کی کله بم ځان ته ودري خو الله دې نه ودري چې کله دې د ازر نه صفا کړي پیر ذوالفقار نقشبندی رحمه الله فرمایل
وی زه تللی وم وی امریکې ته لاړم وی زما یو مرید وی هلته راله راغه وی د زړه ډاکټر و وی ما ته وی اسپتال ته به دله چکر در کوم وی چې کله اسپتال ته بوتلم نو په اسپتال کې ما وکته نو هغه وی داسې آلات هم راویستي دي داسې مشینونه وی چې هغه د انسان وجود سره ولګي نو وی د انسان د زړه ټول حالت بیان کی چې یره دی کې وینه کم ځای نه راځي څومره رفتار سره راځي څومره تیزه ده څومره زیاته ده وی دا راته ټول بیان کړ خو عجیبه خبره بله ده وی زمونږ دا زړه وی دې اوازونه هم کوي وی دا مشین د هغې اوازونه هم ریکارډ کوي وی ما ته دا مشین ولګولو وی زما سره ما ته وی چې اواز درته واورم ما وی واله وی چې کله مې اواز واورېده نو وی دی وی چې دا زړه چې کله اواز کوي نو دا هارت بیټ چې کمیږي زیاتیږي نو وی دا لپ ډپ وی داسې اواز کوي فیروز الفقار سے وی دا انګریزان وی ما ورته وی نه ګورې دا اواز نه کوي وی غوږ ورته ونیسئ وی دا بل څه اواز کوي وی مې څه اواز کوي وی د هر یو سړي زړه اواز کوي رب 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 ته د زړه دی دړکن ته لږ سوچ وکړه که ته نم وې ستا زړه به وایي رب 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 دا اوازونه کوي نو وی ما زما په ذهن کې وی دا اشکال و ما وی چې الله وی زه په غیر مسلم او دهریان دی به ما یادي چې دی به الله څنګه یادی نو وی که دی بې خیاله وي د دې زړونه بیا رب یادی او الله یادی نو د الله نوم خپل یو لذت یو اثر دی او په حدیث کې دا راغه کم سړی د الله دا 99 نومونه یاد کی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای دخل الجنه دا سړی به جنت ته داخل شي سبب ان شاء الله صفتی نومونه مبارک به خبر کو واخر دعوانا الحمدلله رب